دی وخت کې تاسو ګورم سره د جمعیت علماء اسلام مرکزی رهنما او د پی ټی ایم سیکریټری اطلاعات جناب حافظ حمدالله صاحب چې سابق سینیټر پته شوی دی. دی وخت کې کره کې مونږ د سره ناست یو اوس یو تقریب کې چې دا دلته مونږ سره مخامخ شوي وو. جی دا یو سوال مو کولو چې لکه څنګه 25 جولای 2018 الیکشن وشو، بیا هغې نه بعد دا یو جدوجهد یو تحریک د اپوزیشن پارټۍ هغه په مشترکه باندې هغه شروع شول. تقریبا 8 اگست نه باقاعده د دې تحریک چې دا آغاز وشو، خو هغه ټایم کې جناب آصف زرداری صاحب چې هغه د پیپل پارټۍ شریک چیئرمین دا هغه دا خبره وکړله چې دا حکومت ته موږ 6 مهینې ټایم ورکوو چې دغه حکومت چې دا چهره هغه عوامو ته مخامخ شي. خو دغسې پالیسیو او دغسې یعنې د پیپل پارټۍ والا هغې رویې په وجه باندې دغې حکومت ته چې دا دوام میلاویږي. نو تحریک ښه شروع دی، ډېر په زور سره شروع دی جي، خو د پیپل پارټۍ دغه رویه او دغه سلوک چې د حکومت ته د په وجه باندې دوام میلاویږي، نو آیا د تحریک په کامیاب شي یا به مخکې به لاړ شي او دا به خپل منزل ته چې دا ورسیږي؟ نو دې په باره کې تاسو جي خپل. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې 25 جولای 2018 الیکشن چې کله وسو، نو د ټولو نه مخکې د تمامو سیاسي پارټیانو او د تمامو سیاسي پارټیانو د قیادت د ټولو وړاندې مولانا فضل الرحمن صاحب دا موقف خپل کړي چې موږ د 25 جولای 2018 الیکشن نه تسلیموو، ځکه دا الیکشن کې دانګلي شوې ده و کومې پارټۍ ته لکه تحریک انصاف اکثریت ورکول سو، دا اکثریت حقیقي نه دی، دا جعلي دی. دا اول موقف د جمعیت علماء اسلام د قیادت. بیا په 48 غنټې کې دننه په اسلام آباد کې د تمامو سیاسي جماعتو اجلاس اوس، په هغه کې د MMA جماعتونو هم شریک ټول او د ملک تمام لوی او کشنی سیاسي جماعتونه بشمول پیپلز پارټي او مسلم لیګ اتفاق یې پر دې وکړ سره د دې چې د جمعیت علماء اسلام موقف دا و چې موږ اسمبلی ته نه ځو، موږ حلف نه اخلو، په کار دا د نورو پارټیانو هم حلف نه واخلي. مګر د نورو پارټیانو د اصرار، شدتي اصرار په وجه باندې جمعیت علماء اسلام د هغو د رای احترام وکړ، اراکین پارلیمنت ته ولاړو، حلف یې واخیست. خو جنګ به په پارلیمنت کې د جیلي انتخابات دانګلي زده الیکشن خلاف د اسمبلی په فلور باندې هم جدوجهد کوي او د اسمبلی نه به د بندي هم کوي. او تمامو پارټیانو دغه موقف خپل کوي چې الیکشن نه تسلیمو، موږ نوي الیکشن په ملک کې غواړو چې په هغه کې به د اسټابلیشمنټ هیڅ قسم مداخلت نه وي، صفا غیر جانبدارانه انتخابات به وي، الیکشن به وي. دا بنیادي موقف. بیا دا تحریک پر مخ تللی، لیکن جمعیت علماء اسلام روډونو ته راوواتي، په دې کې 10-15 میلیون مارچ وکړو. بیا تیر اکتوبر کې 2019 کې غالبا آزادی مارچ و په اسلام آباد کې. اگر چې د نورو پارټیانو سیاسي او اخلاقي سپورټ او حمایت وو، افرادي حمایت نه. خو جمعیت علماء اسلام خپل جدوجهد ته دوام ورکړی و. د موجوده جیلي او ووټ چوري پر بنیاد جوړ شوي حکومت او اسمبلی خلاف پیپلز پارټي او مسلم لیګ پر مختلفو مراحلو باندې موږ سره ملګري نه وکړه. مثلا لکه په آئین کې د فیټ اپ په کېنه باندې په وینا چې کومه قانون سازي وه، په دې کې د زموږ سره ملګري نه وکړه. جمعیت علماء اسلام د دې حصه نه واخیسته بلکې احتجاج یې وکړي. دا قانون سازي د پاکستان د پارلیمنت د خود مختاري او د ازادي او د عوامو د خواهشاتو خلاف ده او د آئین خلاف ده. دواړو غټو پارټیانو د هغه فیټ اپ په هدایاتو چې کومه قانون سازي وه د هغه حمایت یې وکړي
او الیکشن و صدارتی الیکشن په هغه کې پیپلز پارټي تعاون نه وکړي. سپیکر ډیپټي سپیکر انتخابات په هغه کې بعضو پارټیانو غټو تعاون نه وکړي، پر یوه لار نه و. دا څه کمزوریانې وې چې پر دې باندې جمعیت علما اسلام ډېر سخت ګیلمن و د دوو غټو پارټیانو نه. لیکن 20 سپتمبر چې کله آل پارټیز کانفرنس وسو او هغه آل پارټیز کانفرنس هم د بلاول په بلنه وسو په اسلام آباد کې. د هغه آل پارټیز کانفرنس نتیجه دا وه چې پاکستان ډیموکریټک مومنټ تشکیل سو، PDM د 11 پارټیانو مشترکه پلیټفارم. بیا د هغه دپاره باقاعده تنظیمي ډانچه تشکیل سوه. مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه صدر سو، جنرال سیکرټري شهید خاقان عباسي سو، نور مختلف پارټیانو ته ذمه داریانې ورکول سوې. دا مرحله شروع د دې په نتیجه کې مختلفې جلسې د ملک په 4 واړو صوبو کې وسوې. بیا دا فیصله هم و چې بای الیکشن ضمني الیکشن کې به برخه نه اخلو، سینټ الیکشن کې به برخه نه اخلو، چې موږ دا حکومت نه غواړو، دا حکومت ختم شي. لیکن بیا برته قانوني او سیاسي او آئیني مجبوریانې وې چې په بای الیکشن کې ضمني الیکشن کې هم برخه واخیستل او په سینټ الیکشن کې هم، او په دې کې د پیپلز پارټي رایه هم وه د دې علیحده په دې کې، لکه څنګه چې د دې مخکې رایه وه. اوس چې مجلس د PDM کومه اعلامیه خپره سوه 26 نکات، په هغه کې دا وه چې هر آپشن به موږ استعمالوو، په هغه کې د استعفا آپشن و. خو فیصله دا و چې کله د PDM قیادت دا محسوسه کې موږ به استعفا ورکوو. نو دا اوس پر 14 مارچ باندې به دا فیصله کېده چې د 26 مارچ لانګ مارچ حکمت عملي به شي، د هغه شکل به شي، د کوم ځای نه به آغاز وي. په اسلام آباد کې به زموږ پړاو وي، منزل او هدف که به پنډۍ. پر دې جزئیاتو باندې به هم خبره کېده. د سینټ الیکشن تېر سوي و چې په هغه کې د خفیه کیمرو کوم عمل وسو ناجایز، ول یو طرف ته خفیه بلیټ پیپر په ذریعه الیکشن، بل طرف ته دې خفیه کیمرې لګولې وې. او بیا ووټه مسترد سو او مولانا عبدالغفور حیدري صاحب ته ووټ نه ورکول سو. دا څه شیان وو، دا به هم ډسکس کېدو، د دې مذاکره او پر دې به غور خوص کېدی. دریم استعفا، پارلیمنت څخه به استعفا کله ورکوو، ایا لانګ مارچ اختتام به پر استعفا وکړو که به د استعفاو دپاره موږ بل وخت ږدو. په دې ایجنډا باندې نه پارټیانو په لسو کې 9 پارټیانو چې جمهوري تقاضا دا ده چې اکثریت په یوه خوا دې وویل چې لانګ مارچ اختتام به پر استعفاو باندې کوو. د تمام پارلیمنت نه که صوبایي دي که قومي دي موږ به استعفا ورکوو. نو بیا دا تحریک او دا لانګ مارچ به نتیجه هم ورکوي، دا به مؤثر هم وي، مګر پیپلز پارټي د دې رایې سره اختلاف وکړي. او بل په اجلاس کې دننه چې څه گفتگوی سوي هغه راز وي، هغه امانت وي. په دې کې مختلف گفتگو راځي، تلخ گفتگو هم راځي، نرم هم راځي، د مختلفو فریقو په مابین کې. دا نه د استل پکار چې اشرف علي زرداري صاحب دا وینا وکړه، میاں نواز شریف دا وینا وکړه، مولانا صاحب دا وکړه، مریم نواز دا وکړه. د دې څه په دغه اتحاد کې نور ټوټ پوټ او انتشار جوړیږي، او دا د دیانت هم خلاف ده. ګرده زمواره خلک په دې کې ناست، مجلس سوی نه دي، د مجلس ته مخه مجلس پر میډیا باندې راځي. نو دا د کشنیانو مجلس دی، دا د زموارانو مجلس دی ته نه ویل کېږي. پر دې باندې هم د جمعیت علما اسلام قیادت مولانا صاحب او دیگر نور قیادت پارټیانو په دې د خفګان اظهار وکړي، او د پیپلز پارټي چې کومه رویه وه پر دې رویه باندې هم افسوس اظهار وکړي. نو اوس په الحال پیپلز پارټي وخت غوښتی دي چې موږ ته ټیم راکړي. موږ خپل سنټرل ایگزیکټیو کمیټي د پیپلز پارټي کې دا اپشن ږدو چې استعفا ورکوو که نه ورکوو د لانګ مارچ سره. اوس ګیند د پیپلز پارټي په کوټ کې دي،
فیصله به دې کړي چې دوی د پی ډي ایم حصه پاتېږي که نه پاتېږي. پی ډي ایم نو جماعتونه دا غواړي چې پیپلز پارټي لکه څنګه چې مخکې د پی ډي ایم حصه وه اوس هم د پی ډي ایم حصه ده. حافظ صاحب دا خبره تاسو وکړه چې لکه مجلس د کوم اجلاس شروع و پی ډي ایم والے دې کې ټول سربراهان ناسو یا د پارټۍ والا قیادت ناسو دې کې دې نه علاوه چاته یا میډیا ولته اجازت خو نه و پکې. نو د خبره تاسو ته اندازه لګي چې چا طرف نه د خبره لیک شوې دي؟ ګوره په مجلس کې زه د پی ډي ایم په اجلاس کې کښېنم، بېشک په دا اوس اجلاس کې زه نه وم راغلی ځکه زه نه وم دلې په سفر کې وم، زه چې راتلم اجلاس خلاصه و. نو د اجلاس دننه خلک ذمهواره ملګري د پارټیانو د مختلف پارټیانو پارټیانو نومونه زه نه اخلم، خاص کر د یوې پارټۍ هغه د مجلس راز د بندي ایستلي وو ځکه مجلس د اشرف علي زرداري صاحب د هغو گفتگو تقریبا 10-15 منټه. نو د هغو گفتگو څه مخکې ووته څه وقتاً فوقتاً وته، نو لهذا د دې نسبت به نو سړی و چاته کوي و کومه پارټۍ ته به کوي. نو چې ذمهواره څوک د پی ډي ایم په اجلاس کې ناست چې هغه دغه عمل کوي دا د هغه ذمهداري هم تقاضا نه ده، دا د دغه راز د مجلس تقاضا هم نه ده، او دا د امانت او د دیانت تقاضا هم نه ده. حافظ صاحب اخري سوال کوو چې دا لکه مونږ د جمعیت خاص کر ډېر ملګري تاسو به هغونه واورئ چې تاسو لکه څنګه ذکر وکړو چې د اول نه د آصف علي زرداري صاحب یا د پیپل پارټۍ چې د کومه رویه چې لکه صدارتي انتخاباتو کې هغو خلاف ورزي وکړله د خپل خبرې نه وروسته شو، یا داسې 58 بیل چې کوم هغې کې چې دا د اپوزیشن له کوم موقف د مولانا صاحب له هغې نه ډېرې خبرو کې دوی د لکه مولانا صاحب سره او بیا د اوس ډېرې خبرې داسې وي د سینټ الیکشن کې چې هغې کې د مولانا صاحب چونکې هغه د پی ډي ایم سربراہ ده د هغه موقف بیل او پیپل پارټۍ چې دا هغې خبره ورباندې خوي کړه ده دغسې ضمن انتخاباتو کې مولانا صاحب موقف بیل و پیپل پارټۍ، خو ډېرې خبرې بیا هم مولانا صاحب د هغو د موقف تایید یې کړی دی. خو همیشه دپاره د پیپل پارټۍ دا د مولانا صاحب سره یا د پی ډي ایم سره چې دا اکثرو موقعو کې چې دا هغه خلاف روانوي. نو د جمعیت ملګري ښه دغه کوي چې دومره د خلاف ورزیو باوجوده د مولانا صاحب څوک ضرورت پوي د پیپل پارټۍ خو دا دومره خلاف ورزی یا وعده خلافي ورسره کوي. نو مولانا صاحب اخر دوی سره یو لچک برپور غویل نه سره کوي چې دوی نه یو برپور غوی نه وغواړي کني آصف علي زرداري صاحب چې دی هغه همیشه دپاره د مولانا صاحب سره چې دا خلاف ورزی کړې دي وعده خلاف ورزی ورسره کړې هم جماعت ملګري په دې باندې ډېر زیات چې دا هغه پریشانه کوي. نو تاسو داسې یو مطمئن جواب ورکړئ د ملګرو ته چې هغه په دې باندې مطمئن شي. په ماضي کې د 20 سپتمبر نه مخکې 20 سپتمبر نه مخکې هغه مجلس ما تا ته وکړي چې په مختلفو مراحلو باندې غټو پارټیانو د جمعیت علماء اسلام او د نورو کوچني پارټیانو سره په مختلفو اوقاتو کې چې کوم مادي او واضح وي د هغه پاسداري نه ده کړې. لیکن د 20 سپتمبر بعد بیا موږ په یو معاهده سره وتړل شو. هغه خبرې چې د 20 سپتمبر نه د مخه دي هغه ګواکې د 20 سپتمبر نه بعد هغه خبرې نشته، د هغه مذاکره نشته. خبره به اوس د 20 سپتمبر نه بعد کې کوو، ولې بعد کې موږ په یو تړون سره وتړل شو، یو مربوط شو چې هغه 16 نکاته اعلامیه ده یا 12 نکاته اعلامیه ده. اوس د 20 سپتمبر نه بعد اوس که یو پارټۍ که کوچنی که غټه هغه دغې رویه خپلوي چې هغه د پی ډي ایم متحده پلیټفارم ته پریشانی مشکل او ستړی او دغه پارټۍ په وجه باندې په دا سب کې انتشار پیدا کیږي. په دا وخت کې باید ملګري بیا سوال وکړي لکه اوس د پیپلز پارټۍ کومه رایه ده چې زه استعفا نه ورکوم، د استعفا اپشن چې دی هغه اخري اپشن دی، هغه به د اټم بم په طور استعمالوم. په معاهده کې دا شی نشته چې دا به اخري اپشن وي. په معاهده کې دا ده چې کله پی ډي ایم قیادت دا محسوسه کړي چې نن به استعفا ورکوو، نو که د پی ډي ایم قیادت فیصله کول بیا په کار دا زموږ فیصله د هغه اوس که د 20 سپتمبر بعد داسې مرحله راغلي چې پی ډي ایم قیادت یو فیصله کړي، مثلا پی ډي ایم قیادت دا فیصله وکړه چې موږ به په ضمني الیکشن کې برخه نه اخلو، پی ډي ایم قیادت دا فیصله وکړه چې موږ به په سینټ الیکشن کې فیصله نه اخلو حصه نه اخلو، په ضمني کې به هم حصه نه اخلو او په سینټ کې به هم حصه نه اخلو.
بیا په 1 جنوري باندې په لاهور کې د PDM سربراهي اجلاس وشو. په هغه کې پیپلز پارټي دغه مدعا پیش کړه که چیرې موږ په بای ضمني الیکشن کې برخه نه اخلو، سیاسي تاوان، عیني تاوان، قانوني تاوان، او که چیرې موږ استعفا ورکو که څوم د سند اسمبلی ګرد استعفا ورکړي ته د سینټ الیکشن عیني او قانوني طور نشي راګرځولی. زموږ کوشش دا و چې موږ استعفا ورکو نو موږ د سینټ الیکشن راوګرځو، نو د سند اسمبلی به بشپړ تللی وای. نو آئین او قانون دا ویل چې ته الکټرال کالج د یوې اسمبلی په ختمولو نشي رکاولی، نو نشو رکاولی، نو دا خو هېڅ ولندو ستړی خدای ناراضه. نو ګویا کې دا هغه قدم و چې د هغه یوه داسې نتیجه نه وه چې کوم شی موږ غوښت. نو ځکه برته فیصله دا وسوه چې په ضمني الیکشن کې به هم فیصله حصه اخو او د سینټ په الیکشن کې به هم حصه اخو. باقاعده د 6-7 غنټې د اجلاس بعد دا داسې نه ده چې یو پارټي د PDM پر تمامو پارټیانو باندې خپله فیصله مسلط کړه، خو لیکن کومه رایه چې راله د هغه رایې موږ احترام وکړي، په هغه کې معقولیت و، په سیاسي پیلو په حواله هم د عیني هم او د قانوني هم. هغه په کنسنسس د مذاکرې بعد د بحث د مباحثې بعد په اتفاق د مولانا صاحب په صدارت کې دا فیصله وشوه چې ضمني الیکشن کې به حصه اخو او د سینټ په الیکشن کې به هم حصه اخو. لهذا هغه ته موږ دا نسو ویلی چې د موږ سره دوکه وسوه، بلکې هغه ته موږ دا ویلی سو چې د رایې احترام وسو، چې په هغه رایې کې معقولیت و. اوس چې کوم مجلس دی دا اوس مجلس شکل بدل دی، ځکه د اوس مجلس نوعیت دا دی چې نه پارټیانې وایي چې لانګ مارچ به کوو، د لانګ مارچ اند او اختتام به پر استعفا وبلي، بیا لانګ مارچ نتیجه ورکړي او دا مؤثر هم دی. پیپلز پارټي وایي چې لانګ مارچ دی خو استعفا دی نه، اوس نه پارټیانې په یوه خوا دي، یوه پارټۍ په بله خوا ده. لهذا اوس په پیپلز پارټي فیصله کوي، بیا به راځي PDM به په دې مطمئنه کوي، بیا به نه پارټیانې فیصله کوي چې د ده د رایې سره اتفاق کوي که مسترد کوي. حافظ صاحب داخلي چې کله د 20 ستمبر باندې د آل پارټیز کانفرنس شوی و د پیپل پارټۍ په میزبانۍ کې ایکې د یوه دا خبره ها تاسو ته به پته وي چې دا راغلې وه چې د پارټۍ سربراهانه یا د PDM کومه پالیسي وي هغې نه کومه پارټي ها انحراف کوي نو هغه به کومې مجرم چې دغه تصور کي. دا څه جي خبره شته ده؟ نه، دا قومي مجرم تصور کیږي یا نه تصور کیږي چې کله نه پارټیانې په هغه کې مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام او نورې پارټیانې دا ګرد موقف دا دی چې اوس وخت د دې دی چې استعفا د پارلمنټ نه ورکو. اوس پیپلز پارټي رایه دغه نه ده، دا فیصله به اوس پیپلز پارټي کې د دې فیصله به ګویا کې دا خبره کوي چې ته د PDM حصه یې که نه. د جمعیت علماء اسلام د قیادت او د نورو پارټیانو کوشش دا دی چې پیپلز پارټي د PDM حصه یې، او دا په لنډ وخت کې په لږو ورځو کې داسې معقول جواب راوي چې نه پارټیانې مطمئن کړي. که چیرې نه پارټیانې نه کړي مطمئن، بیا به پیپلز پارټي که د PDM حصه پاتې کېدل غواړي، بیا به د اکثریت رای چې د جمهوریت تقاضا ده نه پارټیانې دي، بیا به د هغو د رای احترام کوي، بیا به استعفا ورکړي، بله لار بیا نشته. دا جی جناب حافظ حمدالله صاحب ډیپټي سیکرټري اطلاعات پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې موږ سره خپل تاثرات چې دا بیان کړل. ان شاء الله العزیز امید ده چې پیپل پارټي و چې دا هغه به د انو پارټیو دې به رای احترام به کوي، او ان شاء الله العزیز دا هم وینو چې ان شاء الله مولانا صاحب په قیادت کې د کوم تحریک روان دي دا به خپل منزل ته او مقصود ته چې دا ان شاء الله بهر او عافیت راسي او دا سلیکټډ حکومت له قوم ته چې دا خلاصي ورکړي. جزاک الله جی.